أبد. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وارحم سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. زما محترمو رونو بیگانو عزتمندو، د الله ذات ډېر لوی ذات دی. هو ذات مستجمع لجميع صفات الکمال. رونو څومره صفتونه د کمال چې دي، نو دا ټول په ټول د الله په ذات کې موجود دي. او رونو د ټولې دنیا ټول انسانان الله جل جلاله ته محتاج دي. او الله داسې بادشاه دی رونو چې د هېڅ چا محتاج نه دی، او زبردست بادشاه دی. د هغه نه دا بادشاهي څوک اخیستی نه شي. نو رونو دغه الله را باندې احسان وکړه او موږ تاسې خپل در ته راوستو. په دې د الله ډېر شکر ادا کړو. او دنیا کې داسې یو غونډ هم نشته چې هغه ځان ته فرښتې راکوزې کړي، خو دیني مجالس داسې دي چې دا فرښتې ځان پسې راولي. او دا مسجد دا مرکز دا ګیر چاپېره ټول د فرښتو نه ډک دی. او بیا چې کله مجلس ختمیږي نو بیا به الله لمځي او الله به ورته وایي دا خلک څه نه راغونډ شوي، او الله جنت یې غوسته او جهنم نه پناه غوسته. الله جل جلاله ورته فرمایي دی جنت او جهنم لیدلی دی؟ وایي کریم ربه لیدلی نه دی. او که ویلي د جنت چاهت به ډېر شي او د جهنم نه به یره ډېره شي. وایي الله ورته فرمایي چې فرښتو تاسو ګواه اوسئ، او دقلته څومره خلک راغلي دې ټولو خلکو ته ما جنت ورکړه او د جهنم نه مې پناه ورکړه. رونو دا داسې مبارک مجلس دی چې اخره کې به فرښته اعلان وکړي ان قوموا مغفورا لکم. تاسو ټول داسې پاسئ چې الله ستاسو د ټولو بخښنه وکړه او ستاسو ګناهونه الله معاف کړل. او صرف معاف نه دي، وایي هغه په نیکو باندې هم الله بدل کړل. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې کله تاسو د دینی مجلس نه پاسئ، وایي یو بل له بیا مبارکبادي ورکړئ چې مبارک شه الله پاک زمونږ مغفرت وکړه او زمونږ ګناهونه الله پاک معاف کړل او په نیکو باندې بدل کړل. نو رونو الله خو را سره ډېره مینه کړې ده، خو دا خبرې زمونږ په سمجھ کې نه راځي. اوس دا ګوره محنت د دې خبرې دی چې دا خبرې زمونږ او ستاسو د زړونو ته کوشي. بس چې اوسه پورې څه شوي دا چا کړي دي رونو؟ الله کړي دي. او اوس چې څه کېږي دا څوک کوي؟ دا به هم الله کوي. او آینده زمانه کې چې څه کېږي دا به څوک کوي؟ دا الله پاک کوي. نو چې د الله په ذات باندې زمونږ ستاسو اعتماد بروسه او یقین پیدا شي، محنت د دې خبرې دی. او زمونږ د الله سره زړه ولګي. مونږ مسلمانان یو که نه؟ شکر الحمدلله، شکر په ایمان او په اسلام. رونو الله ډېره لویه کلمه نصیب کړی. یو کتاب مې کتو ډېره عجیبه خبره وه، وایي چې څوک به اخلاص سره لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، وی الله پاک د دې سړي مخکینی رستنی ټول ګناهونه معاف کړي.
الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي. وایي د دې وجه څه ده؟ وایي د لا اله الا الله محمد رسول الله کې تا څومره معبودان باطله چې دي تا د دې نه انکار وکړه او تا دا خبره وکړه چې د الله جل جلاله ذات کولو والا دی، د الله نه ما سوا هېڅوک هېڅ هم چې کوم دی نشي کولی. نو دغه الله را سره احسان کړی ده چې 1,40,000 پیغمبران الله پاک دنیا ته راولېږل او د هر پیغمبر محنت د څه شو؟ د لا اله الا الله محمد رسول الله. کلمه ډېره لویه ده که نه؟ زموږ سمجھ کې نه راځي. دا کلمه ګوره دا په دنیا کې هم انسان ته نجات ورکوي، دا کلمه به د مرګ په وخت کې هم نجات درکوي، دا کلمه به د قیامت پر ورځ باندې هم نجات درکوي. او که بعضې خلک جهنم ته لاړ شي که نه دغه ورځ باندې به هم الله پاک یعنې د جهنم کې به هم دا کلمه نه ده دا لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دا به تا ته نجات درکوي. نو الله را باندې غټ احسان کړی دی که نه؟ دنیا کې څنګه نجات دی؟ نو دا خبرې ځان سره یادوئ ښه. دا د یو ټیم دپاره خبرې نه دي، دا د ټول عمر دپاره خبرې دي چې زمونږ ستاسو سره د دې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې قدر موږ سره پیدا شي چې الله موږ له څومره لوی دولت را کړی دی. ګوره د بازار کې د هر څیز قیمت موږ ته معلوم دی، خو کلمې څومره قیمت دی، د دې څومره طاقت دی، هیرونو دا موږ ته نه دی معلوم. اوس دا معلومول پکار دی که نه؟ دا خو به سبا د قیامت پر ورځ باندې پته ولګي. قرآن کې دي چې یو سړی د هغه فیصله به د جهنم وشي، یو کس به جنت ته ځي یو جهنم ته. چې دا کوم سړی جهنم ته ځي وایي دی به څه وایي؟ یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي. نن زما دا فیصله چې کوم دی د جهنم شوې ده، الله پاک ما د جهنم نه بچ کړي، د دې په بدله کې الله پاک زما بیبي واخلي، ما د دې هر چاهت برابرو، حرام حلال جایز ناجایز دې څیزونو ته ما نه کتل، د دې چاهت مې برابرو. زما ښځه د الله والي، زما بچیان د الله والي، زما خاندان د الله والي. او ومن فی الارض جمیعا، او په دنیا کې چې دا څومره هر څه دي که نه دا ټول د الله مانه والي. خو بس چې ما ته نن کامیابي میلو شي وروڼو، بیا به کامیابي میلو شي؟ بیا کامیابي نشته. ګورې کامیابي په څه سره ده؟ په لا اله الا الله محمد رسول الله. نو د کلمې قدر به کوو که نه؟ بی موږ مسلمانان یو، دا کلمه دنیا کې انسان ته چې کوم دی دا کامیابي ورکوي. د مرګ په وخت کې حضور علیه صلات وسلام مجلس ته به یو ماشوم د یهودیانو راته او هغه به د حضور علیه السلام خدمت کو، نو بیا یو څور وزیران راغی. نو حضور علیه صلات وسلام صحابو نه تپوس وکړه چې هغه ماشوم نه راځي، ورته ویل د الله نبي وایي هغه خو بیمار دی. نو حضور علیه صلات وسلام داسې د الله نبي د مینې محبت ته ګورئ ښه. نن امت سره مال شته، مال دولت عزت شهرت هر څه شته، په امت کې مینه او محبت نشته دی. او کار نبوت کول دا خبره په دې زړه د پاسه ولیکئ وروڼو، کار نبوت کول آسان دی، خو مزاج نبوت الله اکبر دا ډېر ګران کار دی. د حضور علیه صلات وسلام مزاج دا خپلول. نو حضور علیه السلام دغه ماشوم عیادت لا پوښتنې له ورغی، او چې ورغی هغه ماشوم بس هغه د مرګ په حالات کې د نزع په حالات کې حضور مبارک ورته بچي ووایه که نه شابه لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشوم داسې پلار ته وکتل، اشاره کې سو چې یاره څه چل وکړم، د پلار نه مشوره طلب کوله. نو پلار ورته څه وویه؟ وایي اطیع ابوالقاسم. بچي یا بچي د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم د حضور مبارک کلیت دی، ورته یې وایي د ده خبره ومنه. بس چې څنګه یې ورته وایي ومنه، او ماشوم وی لا اله الا الله محمد رسول الله، او بس ساتې لاړه. د حضور مبارک دا مخ بلکل وپړقېده. اخو هسې هم سم ښایسته نبي و. نو جابر بن سمره رضی الله عنه وایي د 14مې سپوږمۍ وه او په مسجد نبوي کې ناست وم، او د الله نبي زما په دې پتون باندې سر ایښی او وایي ما به کله د 14مې سپوږمۍ ته کتل، او کله به مې د امام الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې مخ ته کتل. وایي زما دې د الله په ذات قسمي چې په 14مه سپوږمۍ کې داغونه او د رسول الله مبارک په مخ کې داغ نو. سم ښایسته نبي الله پاک را کړی. نو حضور علیه صلات وسلام د
د هغه په کلمې باندې داسې وخندل او داسې دا مخ یې سم روښانه شو او بیا کفن دفن کېده که نه او کفن یې ورکه غسل یې ورکه او بیا حضور السلام د الله نبي په خپله راغی او حضور صلوات والسلام د هغې جنازه م وکړه او چې څنګه جنازه وکړه حضور السلام فرمایل وایي د الله په ذات مې د قسمې چې دومره فرشتې راغلي دي چې قدم خپه کې ښودل هم مشکل دي فرشتو ته تپوس وکړم چې د الله نبي دا دومره ډېرې فرشتې په څه وجه راغلي نو حضور صلوات والسلام ورته وفرمیل لأنه قال في آخر عمره مرة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله حضور مبارک ورته وفرمیل وی هغه په آخر وخت کې وی لا اله الا الله محمد رسول الله وی وی د دقې په برکت سره دومره ډېرې فرشتې راغلې وې هر د مرګ په وخت کې یو پیره ووې که نه او دومره لویه کامیابي ورته میلو شوه اوس یو همیشه یو سړی لګیا دی د ورځې د شپې کلمه هم وایي د دې محنت هم کوي دې ته به الله پاک څه ورکوي دا سمجھ کې نه راځي وتو سره تعلق دی نو دا کلمه د مرګ په وخت کې انسان ته نجات ورکړي که نه او په دنیا کې حضور صلوات والسلام هغه دحیه کلبي رضی الله عنه دپاره دعا کوله ای الله دحیه کلبي رضی الله عنه ته ایمان نصیب کړي پوره خاندان او 700 کافران دا د هغه د حکم لاندې دی مسلمانېدل دغه ټول به مسلمانېدل د الله نبي ورله دعا کوله بس خو د الله د نبي دعا وه او هغه ولګېده او یو ورځ حضور السلام تشریف فرماو او دغه وخت کې جبرائیل السلام راغی او حضور مبارک ته وی نبی جی ان الله یقرئک السلام نبی جی الله پاک تا ته سلام کوي او الله د سلام نه پس فرمایي چې اوس به دحیه کلبي راتلونکي وي هغه چې راغی که نه ګوره نبي السلام صاحب د شریعت دی په شریعت باندې عمل کول دا نبي السلام په خپله نبي السلام فرمایي اذا جاء کریم قوم فاکرموه کله د قوم یو مشر یو عزتمن سړی راشي تاسو له عزت ورکړئ که نه د الله نبي بذات خود پاسېده او دحیه کلبي رضی الله عنه ته خپل څادر واچو الله اکبر هغه د الله نبي څادر ته م ګوري او هغه خپلې داغدارې زندګۍ ته م ګوري چې د ورځې به مې نافرماني کوله او د شپې مې د الله نافرماني کوله او د الله نبي زما دپاره څادر وایي څادر یې راواخېسته ښکلی که او بیا سترګو پسې ومږه او حضور مبارک ته وی نبی جی کلمه ویم حضور السلام ورته فرمایل وایه لا اله الا الله محمد رسول الله هغه تی نبی جی زه کلمه ویمه که نه کلمې نه مخکې ګوره ما خو ډېر زیات ګناهونه کړي دي 80 کاله ما کفر کړی دی 80 کاله او 80 کاله ما الله پاک خفه کړی دی او یا ماشومانې وایي زه د قوم سردار یم د قوم مشر یم جینۍ به پیدا شوه عربو به غیب ګڼه که نه وایي او یا ماشومانې د خپل خاندان ما د خپل کور په ځمکه باندې جمدی خاخي کړی دي الله اکبر حضور مبارک سوچ کوي که نه چې د ده کلمه به څنګه قبلیږي دی به الله څنګه معاف کوي نو الله ډېر ښایسته باچا دی که نه الله اکبر ټول خلک موږ وپېژندل خو الله هم نه دی پېژندلی الله پاک بیا جبرائیل السلام راولېږه ورته وی ان الله یقرئک السلام نبی جي الله تا ته سلام کوي د سلام نه پس الله فرمایي چې قل لدحیه کلبي رضی الله عنه غفرت له بلا اله الا الله محمد رسول الله كفر 60 سنة وسيئات 60 سنة وقتل 70 بنات وتوید لا اله الا الله ببرکت سره ما تا ته 80 کاله کفر معاف که 80 کاله نافرمانی مې درته معاف کړه او یا ماشومان جمده په ځمکه باندې دفن کول حضور السلام ته الله فرمایل نبی جي ته ووایه که نه ښه دا مې درته معاف کړل حضور السلام باندې وحي کیفیت او چې څنګه وحي ختمه شوه او خولې مبارکې اوچې کړې حضور السلام په ژړا شو دومره یې وژړل چې دا ږیره مبارکې لمده وه او ناستو صحابو هم ټول ژړل او دحیه کلبي رضی الله عنه هغه ته خپله زندګي نافرماني او یا ماشومان جمدی دفن کول دا ټول ورته مخې ته دي بس هغه بېهوشه پروت و چې کله حضور السلام لږ ټیک شو ای الله وایي ته څونه عجیبه ذات یې چې صرف یو پیره ووې څو پیرې یې ویلي وروڼو یو پیره څه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د دې یو لا اله الا الله په برکت سره 80 کاله کفر 80 کاله نافرمانی او یا ماشومان جمده
دفن کول الله ورته دا مې تا ته ټول معاف کړی دي. حضور علیه السلام مې الله یو کس پیدا شي که نه او الله اکبر اذان ورته وشي او ماشوم غټېږي او د لا اله الا الله په زندګۍ سره د ده تربیت کېږي او بیا غټ شي او په دې باندې زندګي تېره کړي او مرګ وله راغی او لا اله الا الله محمد رسول الله. ورونو تاسو دې کس ته به الله څومره لوی مرتبه ورکوي. الله لوی احسان کړی دی که نه. دنیا کې نجات دی، مسلمان ته هم نجات او د کافر ته هم نجات. بار بار موږ دا خبره وکړه، دا یاد کړئ ځان سره خرونو چې موږ ته قدرداني د کلمې قدر کول لا ته اسان شي. الله وی وما قدر الله حق قدره. څنګه چې قدر پکار دی که نه موږ دغه شانتې قدر وکړه. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل هر ځای کې د الله خبره کوي. د چا خبره کوي؟ چې د الله الله سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یو د الله د ذات نه کېږي، د الله نه ما سوا د هیڅ چا نه چې کوم دی نه کېږي. وایي د دې دا خبره تاسو بار بار وکړئ چې یو د الله د ذات نه کېږي او د الله نه ما سوا د هیڅ چا نه کېږي. هغه پخوا زمانه کې یو کافر بادشاه او مسلمانانو ته به سم ډېر تکلیف ورکو او چې کوم ځای به مسلمان کته مونده به بس قتلو به. بس یو ورځ جنګ وشو او هغه مسلمانانو ګیر کړه او چې ګیر یې کړ ټول یې ښه ستړي کړي او ښه تکلیفونه او عذابونه یې ورکړي. مسلمانان دونه تنګ وایي څه چل وکړو؟ هلکه وایي دیګ راوړی په هغې به د پاسه سر کېدو او لا به خشاک راوړو اور به بل کړو چې دې په هغې کې وتړقېږي او مړ شي. بس دې هغه مسلمانانو ټول دقه شانتې وکړل، دیګ یې راوړه په هغې کې بند کړو، لاندې اور یې ورپسې بل کړه او بس بیا چې کله اور بل شو او دیګ یې پوچې شانتې ګرم شو بس هغه بیا چغې کړې خپلو بوتانې باطله هغې ته معبودان باطله اواز یې شروع کړه که نه لات او غزه او منات الثالثة الاخرى. بس چغې والې خو هغو کاڼي و هغې خو توجه کوله نه. وایي دقه وخت کې د ده په زړه کې د الله پاک دا وحدانیت پیدا شو او بس په ژبه جاري شو. وایي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول. چې څنګه دا په ژبه دلته د خوله ژبه کوله شوه او په ژبه ذکر جاري شو، هلته الله پاک د غرونو نه اوریځې راولېږلې او هواګانې رالې او باران شروع شو. باران وشو، اور مړ شو او هغه دیګ یخ شو او بیا هوا راله او بس طوفان او ځان سره هغه دیګ والوزو. صحابه وکتل بس خو لاړ. وایي په داسې کفرستان کې پرېوته چې هلته یو کس هم د الله نوم اخیستو والا نه و. وایي چې خلک وکتل دیګ را روان، ټول خلک علاقې والا کلیوال را جمع شوي. وایي چې څنګه هغه دیګ راکوشو او دوی ته ډېر په سختۍ سره هغه سر کولو کړ او چې سر یې کولو کړي د سر ښکته کړو او په ژبه باندې څه الفاظ لا اله الا الله محمد رسول الله. وی بس بیا د خپله قصه هغې ته بیان کړه چې زه اول کافر وم او ما د دې بوتانو د خوشحالولو دپاره باطل معبودانو دپاره ما په لکونو په زرګونو مسلمانان دا شهیدان کړو قتل کړو بیا زه ونیوم او ما له دا عذاب راکړو. وایي بس بیا ما خپلو بوتانو ته اواز کړ خو هغې خو ما له توجه رانه کړه. وایي بیا مې د مسلمانانو الله ته اواز کړ. وایي چې الله ته مې اواز وکړو بس باران او اوریځې او هواګانې او الله پاک بس ده. وایي چې چا به دا خبره اورېده تعجب به یې کو او بس هغې په ژبه به جاري کېدل. څه شی به جاري کېدل؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. څومره کافران چې هلته وو هغه الله پاک د یو کافر په ذریعه باندې مسلمانان کړل. نو دا دنیا کې هم نجات دی که نه؟ دا دنیا کې نجات، دا د مرګ په وخت کې نجات، دا په قیامت پر ورځ. تاسو موږ بار بار وایو فضیل اعمال کې یو سړی به راشي او د هغه دونه ګناهونه نینان به دفترونه منتهای نظر کوم ځای پورې نظر لګي دا به د ګناهونو نه ډکي او الله به یو پرچه ورکړي. وایي نن به تا باندې ظلم نه کېږي. دوی به سوچ کوي چې دا به څه چل وکړي خو چې کېږي که نه دا ټوله دنیا دا لا اله الا الله برابر کېدی شي؟ والله بالله نشي کېدی. نو نینان مې دفترونه څه دي بس هغه کېدي د نیک عملونه به په بد عملونو باندې درانه شي. نو دا د مرګ نه پس هم دا نجات دی که نه؟ او بعضې انسانان داسې که نه چې هغې دا د خپلو ګناهونو په وجه باندې د قیامت په ورځ فیصله وشي چې بس جهنم ته یې ورولې. چې کله جهنم ته لاړ شي که نه او زمانه به پکې تېره شي
مسلمانان او کافران دواړه به وي دا کافران به مسلمانانو ته طعنه به ورته ورکړي څه به ورته وایي چې ما اغنى عنکم قول لا اله الا الله محمد رسول الله به تاسو په دنیا کې کلمه وی کنه ستاسو کلمې تاسو ته خلک وایي نه ستا مونځ څه پیدا کوي ستا ذکر څه پیدا کوي هر یو عمل پیدا کوي خو دا پته به کله لګي دا به د قیامت پر ورځ چې کله دا سترګې پټې شي بعضې وخت کې الله پاک دنیا کې هم ښیي نو دا کافران به مسلمانانو ته وایي چې ستاسو کلمې تاسو له څه پیدا درکړه بس نحن وانتم سواء اليوم فی النار منګه بغیر کلمې تاسو کلمې والا تاسو هم جهنم کې منګ هم جهنم کې څه پیدا درکړه بس د الله رحمت به جوش کې راشي جبرائیل صلوات والسلام ته الله پاک فرمایي جبرائیل راشه او لاړ شه جهنم ته او د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي انسان او د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مدینې د جانان د امت حال مال راوړه وی دی به الله ته چې الله ولې ستا په هغې باندې رحم او کرم راغی وی الله به ورته چې نه نن بوتان د کافرانو توحید او شرک برابر زه دا بوتان یې برابر کړي وی جبرائیل السلام به جهنم ته راشي هغه داروغه به د اوسپنې په منبرې وی لاندې به راکوشي ورته به د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت څه حال دی وی فرشته به په ژړا شي ورته به چې د حضور السلام د امت ډېر زیات بد حال دی او ډېر زیات پریشانه دي ورته به چې دا ور لرکه چې جهنم ور لرکي که نه او دا جهنمیان د جبرائیل السلام خشته مخ وویني هغه شکرانه کې 40,000 کاله عبادت کړی 2 رکعات 40,000 کاله کې کړی هغه تپوس کې دا څوک دی ورته دا جبرائیل السلام دی ستاسو نبي ته پیغام وحي وړله بس دا خلک چې د خپل نبي نوم اوري که نه بس په چغه به شي ورته فرشته جبرائیل السلام ته وایي زمونږ نبي ته زمونږ سلام ورسوه او دا ورته ووایه چې ستا امت ډېر زیات پریشانه دی بس هغې به راشي واپس جهنم ور به بند شي وی الله له به راشي ټوله کارګزاري به ورته سونه وکړي وی جبرائیل السلام به بیا روان شي که نه وی الله به ورته فرمایي چې ای جبرائیل د امت تا ته څه پیغام درکړی ورته به وایي او الله هغې خپل نبي ته سلام رالیږلی او دی ووایي چې مونږ نبیجي ته هم ووایه چې مونږ ډېر زیات تکلیف او پریشانو کې یو بس الله ورته پخپله وایي چې جبرائیل لاړ شه دا پیغام ورسوه وایي چې کله جبرائیل السلام راشي حضور مبارک به ډډې لګولي او تشریف فرما به حضور السلام ته وایي د الله نبي جهنم ته تللی او ستا امت تا ته سلام رالیږلی دی حضور السلام به سلام واخلي نو بیا به ورته چې د الله نبي امت ویلي چې مونږ ډېر زیات پریشانه یو او ډېر زیات تکلیف کې یو وایي دا لفظ اورېدل او رسول الله مبارک په چې کوم دی ډډه لګولي او راپابسي او آواز به وکړي چې لبیک یا امتي ای زما امته غم ونه کې ښه بس دقه دې درالم او بیا به د عرش لاندې راشي د اور وزو دا توش شپو په مقدار به یو سجده به وکړي وی الله به ورته چې یا حبیبي ارفع رأسي نبیجي بس د سر اوچت که دا خو د سجدو ځای نه دی بس وایه چې څه وی چې در کوم وی الله ته به وایي چې الله زما امت په جهنم کې پروت دی بس د هغې څه چل وکړه وی الله به ورته وفرمایي چې نبیجي لاړ شه او د چا په زړه کې د اوري د دانې برابر ایمان وي دغه ټول خلک د دې جهنم نه راوباسه الله اکبر وی بس شرک چې نه کړی بس دا سړی کامیاب دی یو بیا دې کلمه ویلي دي بس وی نبی علیه السلام به جنت ته راشي او آواز به وکړي چې یا اهل الجنه ای جنتیانو بس یو آواز به شي لبیک و سعدیک نبیجي حاضر یو حضور السلام ورته راځئ جهنم ته ځو الله ما ته د شفاعت کولو اجازت وکړه وی حضور السلام به مخکې او دا امت په ورپسې وي د څوارلسمې په سپومۍ په شان دا لاسونه او مخونه به پړقېږي الله دې موږ په دغه ټولګي کې شامل کړي وایي چې دا روغۍ څنګه وویني بس راټوپ به کړي حضور صلات والسلام به بله خبره نه کوي ورته به وایي بس د جهنم د دا سر لر که دا ور لر که چې څنګه ور لر شي او دا خلک غمونو کي که نه پلار او مشر ته ورته رغاړه وځي که نه وایي ډېر تکلیف او پریشاني ده راته او ډېر زیات پریشان یم وایي دا امت چې څنګه حضور السلام وویني بس آواز به وکړي یا محمد حرقت النار وجودنا وجلودنا واکبادنا نبیجي اور راله سرمنې وسېځلې دنه اینې راله وسېځلې ایره ایره کړو حضور السلام به فرشتو ته وایي چې کوشی لاندې
زما هر هغه امتي چې په دنیا کې یو پیره د الله نه یریدلي او یو پیره کلمه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول خلک د جهنم نه روباسي بار ته. و چې بار روزي که نه وایي دوی به داسې ښکاره شوی وی وایي الله سره به نبي علیه السلام خبرې وکړي، وایي الله ته به وایي چې الله دا خو جنت ته د بوتلو قابل نه دي، بس نهر حیات به راشي که نه. او بیا به حضور السلام امت ته وایي ور ودانګې او غوپه چې ووایي او دا خلک روزي د دې دا مخونه لاسونه او دا هم د 16مې سپومې په شان وپړقېږي. یو پیره کلمه ویلې ده وایي حضور السلام به مخکې شي او دا ټول که مسلمانان به ورپسې شي، کافران چې وویني بس یو چغه به کي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش کاش چې په دنیا کې موږ صرف یو پیره خو کلمه ویلې وه که نه. تاسو ویرونه دا کلمه لوی طاقت دی که نه دی او زمونږ سمجھ کې نه راځي. مونږ وایي بس صرف مونږ مسلمانان یو، نه چې نه الله مونږ ته ډېر لوی طاقت را کړی. اوس دا کلمه وي ټولې دنیا ته ورسوئ که نه، دا پیغام خلکو ته ورکړئ، خلک پوهېږي په دې خبره باندې. مونږ ورځ مشوره کې ناستو، غټه مشوره کې مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه وفرمایل وته وی دا امت په دې خبره پوهېږي ये कारखाने वाले सब इसको इस कलमे की पहचान कराओ. وی د دې خبره ورته وکړئ چې تاسو ټول په نقصان کې روان یې، بس راشئ الله پاک لکنه خپل رب سره تعلق جوړ کړئ، بس دنیا به هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته شي. حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی جو اللہ کا نہ بن سکا وہ مخلوق میں پھر کسی کا بھی نہیں بن سکتا. چې ته دې دومره د ګل په شان رب سره مینه محبت نه کې چې موږ یې د ورځې د شپې نافرماني کوو که نه، چې کله موقع ملاویږي د الله نافرماني کوو. رونو زمون خو سم ښکلی رب دی که نه، سم ښایسته دی که نه رونو، لیس کمثله شی، د الله په شان ذات شته دی چې څوک یو پېره داسې ووایي چې الله قیامت څونه وروسته لاړه 40 کاله ټول وایي الله. زمونږ الله ښایسته دی که نه. اوس د الله مونږ ته میلو شي رونو، نور څه چل نشته، بس د الله لپاره محنت دی. وایي مونږ ته الله میلو شي، چې الله میلو شو خو هر څه میلو شو که نه، دنیا آخرت هر څه ستا دي، مزې ستا دي، خو چې الله میلو کوم زړه کې چې الله نه وي که نه بس بیا خو کنډر دی که نه. امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي زلیخې نه بعد کې یوسف علیه السلام تپوس وکړه ستا چې ما سره کوم مخکې مینه او محبت و هغه مینه محبت خو اوس نشته. وایي هغې ورته ویې چې لما ذقت محبت ربي، چې کله ما د الله د محبت مزه وڅکله وایي اب تو میرا اللہ کے سوا کسی سے جی نہیں لگتا. وایي اوس خو مې د الله نه علاوه هېڅ چا سره نه لګي، چې چا سره ولګي الله سره بس ولګي. زموږ ټولو خلکو سره مینه ده که نه، الله سره مینه نشته. مونږ هر څوک وپېژندل او الله هم نه دی پېژندلی. د ورځې هم نافرماني کوو او د شپې هم نافرماني کوو، خو الله خو بیا هم زمونږ رب هم دی نو. او وایي تاسو ما یاد ساتئ، وایي زه به هم تاسو یاد ساتم. الله وایي تاسو ما ایر کې زما بندګانانو زه بیا هم تاسو یاد ساتم. اخو کریم بادشاه دی، اخو رحیم بادشاه دی، بس الله سره دې کار جوړ شو. خو ټیک ده بیا که نه، څنګه هارون رشید بادشاه و د هغه یو بزرګ یې گرفتار کړ او دا جیل کې بند کړ، او چې کله جیل کې بند کړ او سهار خلکو وکتل جیلر هغه د هغه باغ و هارون رشید بادشاه سم غټ باغ و غټ دیوالونه او په هغې کې ګرځېده. چې هلته ګرځېده چا ورته ووایي حضرت اخو هلته دی، وایي ری ولې ویني و ری وسته. نو هارون رشید بادشاه ورته وایي من ادخلک فی بستانی، دا راته ووایه زما دې باغ ته چا داخل کړی؟ ورته وایي الذي ادخلني من السجن، چې چا د باغ د دې جیل نه روغ کړم ورته وایي هغه باغ ته داخل کړم. وایي من ادخلک فی بستانی، وایي من اخرجک من السجن، وایي دا راته ووایه چې د جیل نه چا روغ کړی؟ ورته وایي الذي ادخلني فی بستانی، وایي هغه بادشاه روغ کړم چې کوم بادشاه دې باغ ته داخل کړم. هارون رشید بادشاه ورته وایي هذا عجیب، هلکه دا خو عجیبه خبرې ته کې. نو ورته څه وایي؟ وایي ای امر ربک لیس بعجیب، دا الله کوم یو کار عجیبه نه دی. اخو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، الله د مړو نه جمدي پیدا کوي او د جمدو نه الله پاک مړي پیدا کوي. ورکوټې شان میږې دی، دا میږې اګې اچي اوس تاسو د انډه به څومره بیا په هغې کې هغه بچي جوړېږي او د هغه دل دماغ او سترګې او خپې او لاس هر څه جوړېږي که نه. وایي دا عجیبه نه دي. هارون رشید بادشاه پېښ شو، وایي لاړ شه د شاهي استبل نه یو شاهانه اس راولې او دې په هغې کېنوې
او په ټول شهر کې چکر ورکې او خلکو ته ووایې چې دا هغه کس دی چې بادشاهي وخت د ذلت فیصله کړې وه خو الله یې په هغه څه فیصله کړې وه د عزت فیصله کړې وه نو الله سره څوک جوړ شو که نه بس دا سړی کامیاب شو که نه محنت نور څه نشته جي بس محنت دا غواړي یو الله ته سر ښکته کړه چې یو الله ته دې سر ښکته کړه وروڼه بیا به هر ځای کې زمونږ سر اوچت او که یو الله ته هم سر ښکته نه کړه بس بیا به هر ځای کې زمونږ سر ښکته الله سره تعلق جوړ کړه بس کار آسان حجاج بن یوسف یو بزرګ گرفتار کړه وی جیل کې واچه مخلد پې ولیکې مخلد وایي څه ته عمر قید هغه بزرګ وتی تا ته خو د غټ سټک ضرورت دی وایي څه به پې کوم وایي ته ډېر جابر انسان یې وایي چې کله ضرورت راغی چې د الله د اسمان د ماتولو اراده دې وکړه بس دا به په هغې وخت کې ستا په کار راشي هغه ډېر غصه شو حجاج بن یوسف بس هغه لوار یې راوغوسته او په اتکړو کې خپې لاسونه هر څه وله بند کړل او داسې وله جیل ته او خوراک مو ورکوی چې بس دې په هغې کې تړپ تړپ کړ چې ټوپونه وایي د لوږې تندې د لاسه مړ شي خو دا ورته پته نه وه چې تعلق یې د چا سره دی الله سره یو الله ته سر ښکته کړی وي هر ځای کې به اوس مزې به بس هغه چې سار یې وکتل هغه جیل بند دروازې بندې اتکړی روغې او بزرګ پکې نشته بس هغه جیلر پیش زما خو مرګ دی هغه کور ته لاړه ورسې سیټ کړ دا مولانا جمیل رحمت الله علیه فرمایل وی بس بیا راغی او بیا بادشاه ته وی چې هغه بزرګ خو پکې نشته او بېګا تښتېدلی وی څنګه وتښتېده ورته وی چې نور پوهېږو نه خو بس دروازه بنده ده وتکړی سمې دي او دا بزرګ پکې نشته ورته وی چې کله دې تاسو تړه دغه وخت کې څه ویلو هغه ورته چې ما ته پته نشته او چې کله هغه لوار راغوسته هغه ورته یاو وی دا هغه وخت کې ویلو څه ویلو حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم بس حجاج بن یوسف پیش ہو وتوی سزا وی جس پر اس نے توکل کیا اسی نے اس کو چھوڑا دیا چې په کوم ذات توکل کړو کنه بس پته وته چې د الله د طاقت به څنګه ځان طرف ته را متوجه کې صحابه ورځې کې ولې کامیابو بچا سره تعلق جوړو الله سره معامله دا چې کوم دی بس اسانه الله سره معامله چې کوم دی جوړه وه الله سره خپل ربط ټیک کړی نو دا محنت د دې خبرې دی چې موږ خپل د ګل په شانتې رب وپېژنو نافرماني خو در ورځې د شپې کوو خو ښایسته رب هم دی او ووایه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم وایي زما ټولو بندګانانو ته ووایه چې تاسو ماله راشئ او بس هر څه در کوم که نه الله کریم بادشاه دی الله رحیم دی الله پاک رحیم بادشاه دی الله کریم دی مولانا جمیل رحمت الله علیه فرمایل وی ابراهیم الله مینه وی ډېره ده وی څنګه ډېره ده ابراهیم علیه السلام له مجوسي راغی او ورته وی جي څه روټۍ موټۍ راکړه بس خوراک یې وله راوړه او یې کېښوده ورته وی خوره بسم الله ووایه هغه ورته بسم الله څه ته وایي د الله نوم دی الله څه دی العیاذ بالله د سرو نه جوړ دی که سپینو نه جوړ دی ابراهیم علیه السلام ورته پاسه چې څنګه یې پاسو او هغه بار ووته وی الله پاک ورته وحي وکړه ورته ابراهیم خلیل الله د دې سړي اویا کاله عمر دی څومره عمر یې دی اویا کاله عمر دی اویا کاله زما نافرماني وکړه وحدانیت توحید نه مني ما خپل رب نه مني وایي زه اویا کاله د دې باوجود ورکولی شم وایي ته یو ټیم نشي ورکولی الله اکبر ابراهیم علیه السلام منډه کړې وایي سړی راواړو کاکا راشه روټۍ وخوره وایي چې کله روټۍ وخوړه هغه ورته چې لومبې ما غوښتله او وایي تا نه راکوله او یې اوس ته راپسې رامنډې والې ورته وایي چې ما ته زما رب وحي وکړه چې زه اویا کاله سره د نافرمانۍ ورکولی شم او ته یو ټیم نشي ورکولی ورته وایي ښه دا ستا رب تا ته وحي وکړه ورته او زما رب وحي وکړه وایي ښه د دقه رب کلمه ما ته ووایه هغه ورته وایه لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله د الله مینه ډېره ده که نه اوس د الله مینه به حاصلېږي څنګه هرونو دا به لاول د خلکو ته بیانې ټول خلک الله له راشي بس ګرځې به در په در خورې په سر خلکو ته به منت کوې که نه منت نه بغیر کېږي منت نه بغیر نه کېږي ګورې چې دا ټول خلک راشي الله له او د الله په در باندې دې ښکته شي بس یو الله ته سجده ولګي ابو مسلم حولاني رحمت الله علیه به روزانه د شپې 1000 رکاته نفل به کول او چې بیا لږ بوډا شو نو بیا به څومره کول 1500 رکاته نفل به کول او څه به وایي
وی کوړه به ورسره وه او دا خپې به یې ووالې او وی به نفسه وی ته به ستړی شې او زه به بیا اوم تا د الله په محبت کې چې کوم دی راکاږم اور څه به یې وی کیا صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے ہم لے جائیں گے صحابہ دا ګڼي چې د جنت ټولې درجې به منګه یوسو وی हम उनके साथ उन दर्जों में अच्छी तरह मुजाहिमत करेंगे مونږ به سره ښه پوره مقابله کوو وی چې صحابو ته پته ولګي کہ हम अपने पीछे मर्द को छोड़ के आए عورتوں को नहीं دا خبره سړی کولی شي محنت یو خواري وه دا خو اویس قرني رحمت الله علیه و چې نن د رکوع شپه ده او نن د قیام شپه ده او نن د سجدې شپه ده الله اکبر ټوله شپه یې په رکوع په سجده کې تېروله نن خو د الله په در کې الله ته ښکته کېدل موږ له خوند نه راکوي دوکان کې به ناست یو د یو ګاک د حاصلولو دپاره زمونږ د جمع منځونه قربان شي اوبخور به کوو که نه یا د یو اوبخور دپاره د جمع منځ قربان شي او ګاڼې کې ناست شي جوګ موږ چکې مکې جوړو یا د دې دپاره منځونه قربان شي قدر نشته که نه صحابو د مونځ ټیم به چې راغی نو څه به وي مخ رنګونه به زیړ شو وایي د هغه امانت ادا کولو ټیم راغی چې ځمکه اسمان ته هم عاجزه کړو قدر نشته جي او دا اوس ګوره چې انسان بل ته دعوه چلی خو کار به آسان شي که نه بس مونږ په خپله منځونو والا جوړ شو او دا ټول خلک منځونو والا جوړ شي بس محنت خواري زاري د دې خبرې دپاره ده منځونه زمونږ خسته شي 24 ګنټې مونږ ترتیب زندگی خو زده کړو که نه د زکات ورکولو چل چاله ورځي لکه زمینداران یو عشر څوک ورکوي عشر څه ته وایي عشر مسایلو باندې پیږو نه دا قرآن حدیث دې دپاره دي چې انسان زندگی زده کړي او دا دنیا خو هسې تېره ده او تېره به شي زمونږ الله سره ولګي قرآن سره هم زړه ولګي مونږ ریوینډ کې یو مشر خبره کوله وایي چې څوک دا غواړي چې زما د دنیا او آخرت خسته شي زه د چا ته محتاج نشم وایي دې به څه چل کوي په 24 ګنټې کې به صرف یو پېره سهار مونځ نه په صورت یاسین وایي صورت یاسین د قرآن زړه دی یو پېره یې ووایي د 10 قرآن مجیدونو ختمولو اجر ورکوي الله پاک او حضور السلام فرمایل وایي زما زړه غواړي چې صورت یاسین زما د هر امتي په زړه کې وي دا اوس یو پېره صورت یاسین ماښام ماسخوتن ترمنځ وایي صرف یو پېره سوره واقعه وایه دې ته صورت الغنام وایي الله به د چا محتاجه کوي نه وایي د دې اهتمام کوه او سهار او ماښام بس صرف درې پېرې د اخري صورتونه دي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایي د دې اهتمام کوه حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي دا ریوینډ په دې کې دا دونه هر څه تعمیر دا خلک وایي که دا ګوره وایي دا د اخري 3 صورتونو برکت دی او حدیث کې څه دي وایي یکفیکه من کل شی الله به ستا دپاره کافي شي د دې اهتمام او اخري څلورم څیز وایي تاسو په 24 ګنټې کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وایي دا پر ورځ شپه کې کم از کم 313 پېرې وایه او بیا دعا وکړه حاجي صاحب رحمت الله علیه فرمیل چې ای الله څنګه د صحابو غیبونه تا په صفاتو سره بدل کړي ای الله دقه شان زمونږ دا غیبونه هم په صفاتو سره بدل کړي دا څلور عملونه دي یاد به شي که نه ورو یو پېره سهار مونځ نه پس صورت یاسین او د ماسخوتن او ماښام ترمنځ سوره واقعه او اخري صورتونه ماښام او سهار او د ویده کېدو په ټایم کې په ځان په بدن باندې لاس راښکل د دې اهتمام پر ورځ شپه کې 313 پېرې دا چې کوم دی دا استغفار آیات کریمه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین او ټولو خلکو سره به د الله د رضا دپاره مینه محبت دي مزاج نبوت څه شی به جوړو ځان له مزاج نبوت ګران کار دی ګوره ښه وایي ان الله رفیق ویحب الرفق الله پاک نرم دی او نرمي خوښوي الله پاک څنګه تاسو ووایه نرم دی نرم او الله پاک نرمي خوښوي او ان الله کریم ویحب الکرماء الله کریم دی که نه او کریم څه ته وایي کریم هغه ته وایي چې الذي یعطي بدون الاستحقاق ستا حق نشته والله تعالی درکوي قابو در باندې بیا مونې معاف کوي به دی نو الله پاک دقسې کریم خلق خوښوي نبی علیه السلام کریم و که نه طایف میدان دا تاسو مونږ بار بار ووایي که نه موره بې عایشې رضی الله عنها ورته څه
دا مزاج نبوت ته ځان سره یاد کې. ورته وایي چې د احد په جنګ کې ستاسو غاښونه شهیدان شو. هل لقیت ما کان اشد من یوم احد. غاښونه شهیدان په مخ کې د هول کړی ننوته او چې کوم صحابي روغکله د هغه پکې غاښونه شهیدان شو. نو تاسو وایئ چې رسول الله مبارک ته به څومره تکلیف رسېدلی. بېهوشي هم پرې راغلې وه. ورته وایي د دې نه زیات تکلیف پریشانی به تا ته چېرته رسېدلي، د دې نه زیاته بېعزتي. ورته وایي او عایشې وایي نعم لقد لقیت ما لقیت من قومک. ستا د قوم مکې معظمې والا یادول. وایي ما الله طرف ته رابلل. چا طرف ته مې رابلل؟ الله طرف ته. وایي ما د الله خبره ورته کوله. عایشې ما ته ډېر زیات تکلیفونه راکړل. وایي بیا دې نه لاړم طایف ته که نه. وایي طایف والا سره ما د الله خبره کوله. وایي یو راته وایي چې ستا نه علاوه بل څوک الله ته نه میلاوېده، او بل راته وایي چې زه تا سره خبرې هم نه کوم، او بل راته وایي چې شابه زمونږ د کلي نه وځه نو ربو خو به د مېلمه ډېر خیال ساته، او دغه ځای کې نه ما ته وایي چې وځه. او په دې بس نه کړی. وایي بیا چې مخکې لاړم ماشومان یې راپسې کړو. وایي چا په کاڼو ویستم، چا په لوټو، او وایي چا به په چوکو والم. وایي ډېر زیات تکلیف یې راکړه. وایي بیا یو ځای ته لاړم، هلته کېناستم. وایي نوجوانان راله سمې ډېرې خبرې راته وکړې. عایشې په دقه روز په ما باندې وایي ډېره زیاته سخته وه. وایي بیا جبرائیل السلام راغی او د اسمان نه اواز وکړو، ورېځې راغلې وې. وایي ما ته یې چې السلام علیکم یا رسول الله انا جبریل هذا ملک الجبال. زه جبرائیل السلام یم، دا د غرونو فرشته ده. بس تاسو حکم کوئ چې څه وایه، بس دا نن ستاسو حکم اوري. وایي نبي علیه صلات وسلام ورته څه فرمایل؟ هغه فرشتې سلام وکړه او ورته وایي نبیجي زه الله رالیږلم. چا رالیږلم؟ تاسو ووایئ. وایي زه الله رالیږلم. وایي الله رالیږلم بعثني الله سبحانه وتعالی لافعل ما تأمر. چې ته څه وایې بس زه کوم. دونه طاقت دی چې بس د دوو غرونو په منځ کې دا خلک به داسې راچغړې کړم. وایي نبي علیه صلات وسلام ورته وایي چې نه نه. فرشتې ورته ووایي چې الله هغه منظر لیده چې د خلکو ستا بېعزتي کوله، او دې خلکو تا باندې کاڼي راورول، او دې خلکو خفه کړې. الله تا ته کتل نبیجي او زه یې رالیږلم. وایي حضور علیه السلام ورته وایي چې نه نه انا رحمة للعالمین. زه الله رحمت رالیږلم که نه. نو دا مزاج نبوت دی. دا څه شی دی؟ مزاج نبوت. حضور علیه صلات وسلام به کور ته روانو او خلکو به ته د بازار اوکاز هغه ډک ډک لري د ګندګۍ په لار کې به ورته اچولې. حضور علیه السلام به یو طرف ته کول او بل طرف ته به یې کول، او حضور علیه السلام به چا ته بد دعا کړې وه؟ نه جي نه نه. حضور علیه السلام ټولو خلکو له په دې طرز باندې صحابه هم رالل که نه. عمر رضی الله عنه ګوره اصل سیز زمونږ پړونو کې د مسلمانانو قدر پیدا شي. مونږ کې قدرداني نشته. صحابو ته ولې الله وایي زه نه راضي شم؟ وایي تاسو زمانه راضي شئ. هغې مزاج نبوت او کار نبوت دواړه خپل کړي. ټولو خلکو سره دا امت دا الله پیدا کړی. چا پیدا کړی دی؟ او خوښ کړی هو اجتباکم. دا چا خوښ کړی دی؟ الله خوښ کړی. د دین محنت چا ورکړی دی؟ الله ورکړی. تعریف یې چا کړی دی؟ کنتم خیر امة اخرجت للناس. دا تعریف یې الله کړی دی که نه؟ موږ د دې امت غیبونه بیانو، د دې امت غیبونه کوو. اوس یو سړی غیبت کوي، غیبت خو ډېر سخت کار دی که نه؟ هلکه چې څوک غیبت کوي وایي د ده دعا نه قبلېږي. ښه د ورځې د شپې به الله ته منت کې قبلېږي نه. ګورې تفسیر مظهري کې قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه لیکلي دي. وایي کوم سړی چې د چا غیبت کوي او د هغه سړي نه تا معافي وغوسته، وایي بیا هم درته نقصان شته. چې کله جنت ته داخلېږي د ټولو اخره کې به جنت ته داخلېږي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. د مسلمان شان دا نه دی. د عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه د دوی یو غلام و، بس هغه دوی دواړه ولېږه ویې لاړ شه روټۍ راوړه. چې هغه بهر راووته بس کټ پروت و، بس وده شو پکې. دوی ډېر انتظار وکړه، بس لږ ساعت پس دا دواړه راووتل. هغه بهر ناست په کټ کې ودو. دې دواړو کې یو کس ووایي دا ډېر زیات خوبي دی، او بیا پاسو ورته ویې لاړ شه حضور علیه صلات وسلام له، او ورته ووایه چې موږ له د خوراک څه انتظام وکړه. چې کله هغه لاړه حضور علیه السلام ورته وفرمیل وایي زه ځه، وایي هغې روټۍ خوړلې ده، هغې وخوړله. بس صحابه دا غلام راغی او دې ته ووایي بس په منډه منډه ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دواړه په منډه د الله نبي له لاړ. حضور علیه السلام ورته وفرمیل وایي زه ستاسو په غاښونو کې ستاسو د ورور هغه وینه او غوښه اوس هم وینم. او صرف څه ویلي وه؟ وایي دی ډېر زیات خوب کوي.
بس اوس سوچ وکړئ نو او دې ډېر زیات خوب کوي مزاج نبوت دا جوړول پکار دي امت له مینه ورکول عمر رضی الله عنه په 22 لاک مربع میل باندې حکومت او حضور السلام فرمایل کہ زمانہ پس نبی و نبی څوک وي عمر رضی الله عنه بو حضور السلام ته فرمایل رأيت في الجنة قصرا الله اکبر وی ما په جنت کې یو هشته مزیدار محل ولیده من لؤلؤة بيضاء وزمرد حضراء وياقوتة سم خشته ملغلرونه جوړ شوی وی ما ته پوښتنه وکړه چې دا د چا دی وی ما ته ویل چې لفتم من قریش دا د قریش یو نوجوان دی او دا د هغه دی حضور السلام ورته فرمایل ای عمر وی فظننت انه لی وی ما په اړه کې وی چې دا محل زما دی زه نوجوان یم د قریشو وی زه چې ورداخلېدم وی ما ته وی چې دا ستا نه دی دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه دی وی ورتلم دننه خو عمر ستا غیرت او پښتو زما مخې ته شوه وی ما وی چې سنه چې بیا راته وی چې ته زما کور ته بغیر اجازه ولې ورتلې په جړا شو د الله نبی دا ټول پښتو غیرت خو ستاسو په برکت ملو شو کنه دومره لوی هستی ده او د مرګ په وخت کې څه حضور السلام فرمایل ابو بکر عمر عثمان فی الجنه اشره مبشره کې داخلو او د مرګ په وخت کې څه بچنګی ته هغه پتون باندې سر ایخو بچی وي زما دا سر نه دی وی دا د پتون نه ښکته که او په ځمکې داسې لغړه را لغړه الله وی که تا په عمر باندې رحم او کرم ونکه عمر هو به خلاک شي دونه یره وه پکې لویه مرتبه ده که نه خو دا مرتبه په څه میلو شوې دا مې دې لپاره دا ټولې خبرې وکړې مزاج نبوت باندې هغوی د قافلې راغلې وې او عمر رضی الله عنه هغه بار راووته او د شپې سفر کو او چې وی کتل که نه نو هلته یو ښځه چې کوم دی هغه ناسته وه خپلو بچو سره او بچي ورته ګیر چاپېره ناست دي او ژړلې وه عمر رضی الله عنه وله راغلي دا ماشومان ولې ژاړي ورته وایي چې روټۍ غواړي وایي ورکه که نه وایي خوراک کم دی دې دغه کې څه دي کټوۍ کې دا خو کاڼي دي او اوبه دي نو ورته وایي ته امیر المؤمنین له ولې نه ځې هغه ښځه ورته څه وایي وایي د قیامت ورځ به وي د الله دربار به وي د عمر رضی الله عنه ګریوان او زما لاس به وي عمر رضی الله عنه ته ستا د هغه ته څه پته ده ورته وایي ښه هغه د مسلمانانو خلیفه جوړ شي او د خپل رعایو د تپوس نه کوي بس عمر رضی الله عنه په منډه منډه راغی بیت المال ته راغی او هلته نه یې هغه وړه او کجورې او وازګه را جمع کړل او بوجۍ په اوږو راواړوله او غلام ورته ډېر مینت وکړه چې مال یې راکړه او تی د قیامت پر ورځ به زما بوج ته وچته او بس دغه بوج یې راوړه او بیا یې کېښوده او بیا اور بل کړه او هغه راوي وایي ګڼه ږیره وه او پوکي وال او وی لوګي او د دې ږیرې نه به روان و الله به دا منظر لیدلی نو وی چې کله هغه شیرې تیاره کړه او ماشومانو ته یې کېښوده او دوی داسې لرې کېناسته که نه وی صحابي غلام ورته وایي چې امیر المؤمنین څه ګورې ورته وایي چې دا د دې ماشومانو په سترګو کې ما ژړا لیدلې وه وایي اوس زه یم چې دا لږ وخاندي اصل دا دې ته اوس مزاج نبوت وایي که نه ټولو خلکو سره مینه ده بیا ماشومانو خوراک وکړه نو وایي چې بیا کله تلل نو عمر رضی الله عنه دې ښځې له راغې ورته وایي امیر المؤمنین له راشه او وایي ستا دپاره به وظیفه مقرر کړي دا ښځه ورته وایي بچي زما زړه غواړي چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه په ځای باندې ته خلیفه وې هغه ورته وایي هلته راشه ما به بیا مونې او چې سهار دا ښځه راله دربار لګېدلی او صحابه ناست او دنه یې تپوسونه کول او دې ښځې چې څنګه ولیده بس په شا روانه شوه چې دا خو بېګانې سړی دی چې ما بد رد او قصې قطارې مې کولې عمر رضی الله عنه ورته چې دې خو یې راولې وایي چې ری وستل اولې وله وظیفه مقرر کړه او بیا ورته بیا دا خو اوس ووایه که نه چې د قیامت پر ورځ به څه حالي ورته وایي امیر المؤمنین د قیامت ورځ به او زه به ستاسو د انصاف ګواهي چې کوم دی د الله په دربار کې کومه نو امت سره مینه ده که نه په 22,000 مربع میل باندې حکومت دی زه به ځان له سوچ کوم تاسو ځان له سوچ وکړئ نن امت سره مال دولت عزت شهرت هر څه شته محبت کمې دی ګورې بس د بل پراه د انسان په بل باندې خفګان نه کوي هغه په لار روانو او باندې چې ناستو او ښځې دننه وو اوازونه او د ژړا او فریادو او دې ویې راغی ورته ویې ولې وی بیبي مې ناجوړه ده څوک شته وایي نه چې څوک خو نشته او په منډه لاړه کور ته په کور ته لاړ او خپلې بیبي ته یې راشه وایي ډېر د ثواب کار دی بس هغې د ضرورت سامان راواخیسته
او بس په منډه راله او چې څنګه راله او هغه دننه لاړه او عمر رضی الله عنه بار په نفلو باندې ودرېده. مسلمان قدر دی ته وایي. او نفل یې کول او لږ ساعت پس د خیمې نه آواز راغی وی یا امیر المؤمنین وی خپل ورور ته د ماشوم د پیدا کېدو زیری وله ورکړه. اوس ورونو داسې تربیه زموږ شته، دا مزاج زموږ شته دی. ورونو نیت وکړو ښه چې دا مزاج نبوت به خپلو. د چا چا ورته نیت دی؟ د ټولو نیت دی که نه؟ مزاج نبوت پورې اصل دی ښه. کار نبوت آسان دی، مزاج نبوت جوړول دا ګران. مزاج نبوت څه ته وایي؟ امت له مینه ورکړه، بس امت سره همدردي وکړه، بس نفرت بغض دا نشته دي. د الله د نفرت لایق خو موږ یو که نه؟ الله موږ سره مینه کوي، د اویا میندو نه زیاته مینه کوي. بس دا د الله بندګانان دي، ټولو سره مینه کوه، بغلط ګمان په چا مه کوه. د الله نبي فرمایي ظن المؤمنین خیره. په مسلمانانو به څنګه ګمان کې؟ ښه ګمان، چې په چا دې ښه ګمان وکړه اجر دی که نه؟ یو نیکي میلو شوه. که بد ګمان دې وکړه د قیامت پر ورځ به الله وایي شابه دا ثابت کړه. بیا به څنګه ثابتوو؟ هیچ چا سره به روانه نه کوو ښه. د الله نبي فرمایي 3 ورځو نه زیاته روانه که چا د دنیا په خاطر وکړه او په دې حالات کې مرګ راغی وایي فماتت خلد نار، جهنم ته به داخلېږي. ټول به کوشش کوو که نه ورونو؟ اوس دا ټولې خبرې اخلاص سره دا په مونږ کې پیدا شي. صحابو کې څنګه پیدا شوې؟ دې دپاره به قرباني کول به یې څه به یې د الله په لار کې تلل دي که نه؟ صحابو ته چې الله پاک وفرمایل رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله ورته فرمایي زه نه راضي شوم. څوک ورته فرمایي؟ تاسو ووایه. الله ورته فرمایي زه راضي شوم. وایي تاسو زما نه راضي شئ، دا به څه چل کوو؟ هغې به خپل ځان ته ځان نه وي، کور ته به کور نه وي، بس هر وخت کې د الله د دین دپاره قرباني. حضور علیه السلام په کور کې تشریف فرمو، د غوښې سوځېدو بین یې محسوس کړه. حضور علیه السلام زر بار را منډه کړه چې ویې کتل عمار بن یاسر رضی الله عنه دی په سکروټو باندې اچولی دی او د هغه په هغه وینو زو باندې دا سکروټې مړی کېدې. حضور علیه السلام چې څنګه عمار بن یاسر ولیده بس یو چغې کړه یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراهیم. اوس څنګه چې ته په ابراهیم علیه السلام باندې نرم او سلامتي اوله جوړ شوې، دقه شانتې د عمار بن یاسر دپاره جوړ شه. وایي هغه اور نرم شو او هغه مړ شو. حضور علیه السلام ولې دعا کوله؟ عمار بن یاسر رضی الله عنه مور هغې هم شهیده کړې وه. مور یې خو کور کې نشته چې د محبت لاس پې واچي تیل ګرم کړي او په زخمونو وله ولګوي. او پلار یاسر رضی الله عنه کافرانو اونې پسې تړلی په غشي ویستې او شهید کړی یو. قربانۍ دي که نه؟ دا قربانۍ کولې. حضور السلام ورته اصبر آل یاسر، تاسو صبر کوئ. ورو د دین محنت به په هر څیز باندې غالب کې. قدم په قدم به ګورې، الله ته به ګورو. چا ته به ګورو؟ الله ته به ګورو، د الله دین ته به ګورو. که مونږ وایو چې یاره مونږ به قرباني نه کوو او د الله دین به په پوره دنیا کې خور شي، دا خیال است او محال است او جنون، دا لیونتوب دی. به دا قرباني به کې د چا په شان قرباني به کې؟ صحابو په شان دی. هغه شان خو نشو کولی. هغه خو اکرمه رضی الله عنه چې خپل بچنګي ورکوټې بشیر رضی الله عنه چې حضور علیه السلام وي سبا به د الله په لار کې ځو. د چا په لار کې به ځو؟ د الله په لار کې به ځو. او دا صحابي کله مکې معظمې نه هجرت کو او بیبي یې په لار کې وفات شوه او دا پلار او زوی او دې دواړه په کور کې او دا پلار یې کور ته راغی او ماشوم سره کټ کې سملاسته او بس ماشوم پې لاس هم واچو او دا خپې هم پې واچوله. وایي هسې نه چې زه د شپې اودیم، زما بابا زما نه په توره تیاره کې لاړ شي او ما به یار او مددګار پرېږدي. وایي نیمه شپه ده که نه او دا اکرمه رضی الله عنه را پاڅېده او د خپل بچنګي هغه لاس یې لر کړ او دا خپې هم لرې کړه. وایي چې را پاڅېد هغه دا لمن تړلې وه، بس هغې خو کولو کړه، هغې کټ کړه، په سترګو کې غټې غټې اوښکې وې. د اولاد غم څوک هم نشي برداشت کولی که نه؟ یار وایي د بچو سره څوک هم نو زمونږ دا بچې صحابو له هغې نه زیات قیمتي دي. مشران ویله که کال له لاړ شي، د 7 میاشتو اجازت وشو لاړ شي او 4 میاشتو لاړ شي، مونږ ته کور او بچي دا مخې ته شي. دا لږ خو ځان سره یاد کړو که نه؟ نبي الله نه وایي تاسو صحابو په شان ایمان راوړئ. حضور مبارک وایي چې چا د صحابو کې د چا هم اقتدا وکړه کامیابۍ ته به ورسي که نه؟ وایي د ده په سترګو کې غټې اوښکې وې چې بار راووته
وی صحابه ته وی زما ورکوټ بشیر دغه شان چل کړو وی ټول صحابه ورته جړل ورته وی ته د الله په لار کې مزه او موږ به د الله نبی ته ستا عذر پیش کړو وی چې څنګه حضور سلام راغی او صحابه ورته وی وی حضور سلام ورته وی چې اکرما ته د الله په لار کې مزه بشیر سره او د کفالت کوو دا ستا دپاره کافي دی ورونو جذبې دې ته وی وی حضور سلام ته وی چې د الله نبی ستا دا خوښه نه ده چې زه په میدان جهاد کې د الله په محبت کې ستا په محبت کې وجنګېږم او زما ورکوټ بشیر د مدینې منورې په کوڅو کې به ماشومانو سره لوبې کوي او ماښام به پرې څوک د شفقت او د محبت او د رحم او د کرم لاس واچوي حضور سلام یې دا جذبه ولیده ورته یې زه لاړ شه بس دې لاړه د الله ډېر عجیبه ذات دی که نه او د الله یو کار هم د حکمت نه خالي نه دی بس د الله شانو دا صحابي هلته شهید شو او چې واپس راتلل او ډېر وخت پس او میندو بچي پاک کړي دي بار د پلار او د رور انتظار کوي او څوک ورونو ته ګوري د خپلو خاوندانو انتظار کوي او په مدینه کې د الله اکبر صداګانې دي او بشیر رضی الله عنه یو اوچت ځای ته ختلی دی وایي اوس به زما بابا راشي او ما به غېږ کې والي او ما به ښکل کي او ما له به دو کې او دا یو جماعت راغی او دا چې وکتل پلار یې پکې نو ویده صحابو ته چې این ابي زما بابا څه شو خلک وایي نه څنګه ورته ووایم چې پلار دې مړ دی او رور دې مړ دی بس صحابو سرونه ښکته کړو سیم اونوي وایي داسې بل جماعت راغی وایي هغې کې هم د ده پلار نو وایي د هغې ته وایي هغې هم سرونه ښکته کړل او بیا بل جماعت وایي داسې دوه غرونو منځ کې سړی را روانو بس د منډې 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 وایي دا زما بابا دی او هلته چې ورسېده هغه د مدینې جانان امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی دی حضور صلی الله وسلم ته وی چې یا رسول الله این ابي زما بابا څه شو وی نبی اسلام ته د حضور مبارک هم همت نه کېده بس ورته ووی وی بل طرف ته مخ واړو وی دې سر بل طرف ته رامنډه کړه ته یا رسول الله این ابي زما بابا څه شو وی رسول الله مبارک ته بل طرف ته مخ واړو وی بس بیا دا دواړه خپې ولا کلکې ونیولې ورته یا رسول الله این ابي زما بابا څه شو دا زما پوره دنیا وه مور مې مو پلار مې مو ورور مې مو خور هر څه مې وي حضور سلام دا ماشوم په غېږ کې اوچت کړه او ورته وی اما ترضى یا بشیر ان اكون اباك محمد وعائشه امك ای بشیر ته په دې باندې راضي دی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم ستا پلار جوړ شم او مور به عایشه رضی الله عنها ستا مور جوړه شي بس ماشوم بیا زر سترګې اوچې کړې ورو قربانۍ سره راغلی دی که نه سبا به دغه بلال وی هغه غلام ابن غلام او قیامت ورځ وی او الله بوتی یا بلال اذن کما تؤذن فی الدنیا ای بلال څنګه چې تا دنیا کې اذان کو شابه شابه د خلکو ته ټولو ته اذان وکړه عزت دی که نه اوس دا عزت ته په څه میلو شو د دین په محنت کولو سره دغه محنت ته رونیت وکړو ښه نن موقع شته که نه سبا له بیا موقع وي بیا موقع نشته ګورې بیا به خلک وي ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل الا املي د الام کتل الا دنیا ته م اولېږه که نه ښه د سترګو د رب برابر به دې ناراضه نه کړو وی الله به چې قال اخسئوا فيها ولا تکلمون زما بندګانانو چپ شه بس ما سره خبرې هم مه کوئ دنیا کې زمونږ الله انتظار کوي که نه نو که الله رانه مخ واړو بیا به څه کوو بله لار به بیا وي چې چا ته الله میلو شو خو دنیا و آخرت کامیابي ده که نه او که چا ته الله میلو نه شو نو دا ناکامي ده اوس نور کامیابي به الله سره میلاویږي او د الله کامیابي څه سره تړلې ده دین سره قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني د هغه نبي د اوښکو قدر چې دا ګیره به لمده وه او ګریوان به لوندو او الله ته به یو چغ وه یا رب امتي یا رب امتي نن د دقه نبي هغه اوښکو باید به هغې موږ له ترس نه راځي چې زموږ لپاره الله ته څومره جړلي وو خپې مبارک به وپرسېدې ګیره به لمده وه د مرګ په وخت کې الله لمنته چې الله ورته دا ترسونې ویلي چې ولسوف یعطیک ربک فترضه هغې پورې حضور السلام خوشحاله نو د قیامت پر ورځ به جنت ته نه ځي نو د دغه نبي خاطر وکړو دوی د دین محنت ته غاړه کېدو خو هم ده که نه ورونو کمې زیاتې خو مونږ ډېر کړی دی که نه د دین په محنت کې زمونږ نه سم ډېر کمې شوی دی پالنپوري صاحب رحمت الله علیہ فرمائل وی جو دنیا میں اللہ کے نبی کے دین کا محنت کرے
چې څوک په دنیا کې د الله د نبی د دین محنت وکړي وایي الله به دنیا کې رحمتونه او برکتونه ورته ورکړي. نو روح که کمی شوي که نه شکر دې زمونږ رب شته او کریم بادشاه دی هر څه راته معاف کوي. بس په هغې به که خیر ټول توبه وباسو د نن نه به نیت وکړو خپل مال خپل جان خپل عزت دا به په الله باندې قربانو. خوښ هم ده که نه پوره دنیا ته به د الله پاک دین رسو. د کال 7 میاشتو فیصلې به نه کوو د دین د محنت کولو جذبې به پړه کې پیدا کوو او پوره دنیا ته به ځو. څنګه به ځو دا کار د الله دی. موږ به نیت کوو که نه بس چې کومه تقاضه چلیږي د کال چلیږي موږ به ځان ته وګورو قواعد برابرې کال لپاسه د 7 میاشتې بس 7 میاشتو لپاسه 4 میاشتې نه لګي 4 میاشتې ولیکه بیا به تاله توفیق به څوک درکوي الله به درکوي چې الله د سړي کار به اساني. نو ټول ملګري انشاءالله نیت وکړو د الله پیغام به پوره دنیا ته رسوو. کوشش به کوو که نه ملګرو دا یو درخواست دی بیان هم خو ښکلې توجه سره واورېده. پاسو را پاسونه بس لږ ساعت تشکیل کېږي که نه تشکیل کې به حصه والو اخره کې فرشته اعلان کوي تاسو وبخلې شوئ ګناهونه ماف شو په نیکو سره بدل شو مجمع خرابونه انشاءالله تشکیل کېږي بیا به که خیر دعا وشي بیا به مونځ دپاره هم ټیم وي هر څه دپاره الله دې مونږ تاسو ټولو ته اسانه کړي. وفرمایئ دوستانو نقد 4 میاشتې ماشاءالله نقد 4 میاشتې